د 112 شهداو جنازه دا پرون په یو ټیم باندې ادا شوې ده. دا په فلسطین کې د ټولو نه لویه جنازه وه او په فلسطین کې د ټولو نه بدترینه ورځ وه. او په دغې جنازه کې دغه 112 شهیدانو کې 44 ماشومانو، 38 زنانه او 7 پکې معذور افراد او د دې نه علاوه نور سړي. او دا واقعه څنګه شوې ده؟ دا واقعه په 2023 کې چې کله اسرائیل په فلسطین باندې فضایي حمله وکړه او بلډینګونه یې ویشته، نو په هغې کې چې دی 308 کسان دا د 2 خاندانونو هغه شهیدان شو او د ملبو لاندې ګیر شو. بیا د عدم سهولیت د وجې نه په 2026 کې چې دی د دغې کسانو دغه د 112 شهداو لاشونه راویسته او د 157 کسانو لاشونه هغه لا نه دي پیدا شوي او هغه د لاندې ملبو لاندې ګیر دي. نو پرون په 4 اګست باندې د دغه 112 شهداو د هغې جنازه ادا شوې ده. نو یقیني دا په فلسطین کې د ټولو نه بدترینه ورځ وه. او بیا د هغې باوجود موږ مسلمانان هغه شروع دي د یهود او د نصاراو د خوشحالولو کوشش کوو. حالان کې رسول الله مبارک الله جل جلاله فرمایي چې ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. رسول الله مبارک تعالی فرمایي چې دا یهود دستانه هرگز نه خوشحالېږي تر څو پورې چې ستا د دوی د دین او د ملت تابعداري نه یې کړي. نو چې ای رسول الله مبارک نه دغه یهود او نصارا نه خوشحالېږي، نو د ما او ستا نه به څه خوشحاله شي؟ خدای د رضا دپاره دغه یهود او نصارا د هغوی د خوشحالولو کوشش پرېږدئ او خپلو مسلمانانو د هغوی له لاس ورکوئ او په یو اواز باندې ودرېږي. الله جل جلاله دې زموږ ټولو مسلمانانو په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد نصیب کړي.